أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. سورة نساء آيات نمبر 155. دي آيات تفسیر پرون تیر سوی مختصر خبر پر دې باندې کاتو. تفسیر ابن کثیر کی علامہ ابن کثیر رحمت الله علیه د دې آیات په تفسیر کې لیکلي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دین کې دوه شی ضروری دي او د الله تعالی په دربار کې چې الله سبحانه و تعالی د خپل بندگانو دین قبلوي دا په دوه شرایط. یو دا چې د انسان په عقیده کې به خلل نه وي، اصلاح د عقیده براغلی، او بل دا چې د انسان په عمل کې به خلل نه وي، اصلاح د عمل براغلی. الله سبحانه و تعالی په قران کریم کې سورته فاتحه کې د درو ډلو یادونه کړې. یو ډله هغه دي چې مؤمنان دي چې الله عز وجل هغوی د اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم فالفاظ باندې کړي چې دا انبیا دي او شهدا دي صدیقین دي او صالحین. او بل ډول الله تعالی په مغضوب علیهم باندې بیان کړي چې دا مغضوب علیهم دا يهود دي، او بل ډول گمراهان دي چې ضالین الله عز وجل ذکر کړي او ضالین یې یاد کړي. نو دا یو ډله چې انعمت علیهم باندې الله تعالی یاد کړي، یعنی چې باغوی انعام سوی. دا هغه ډله ده چې په عمل کې هم صلاح راغلی ده او په عقیده کې هم صلاح راغلی. په عقیده او عمل دواړو کې صلاح ضروری ده، او په دې دواړو کې خرابي د دوه شانو په وجه راځي، یا شبهات وي او یا شهوات وي. کله انسان په شبهاتو کې واقع شي، شبهه ورته پیدا کیږي په دین کې، نو عقیده کې خرابي راشي. لکه دا يهود د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ارتباط کې هیڅ فکر او سوچ نه کاو او ځانونه یې در دې مسلمانانو خیر ګڼل، پر پیغمبر علیه السلام پر دې دیني شبهات کول او په دې واجبانی تباس. او بل ډله چې هغه د نصارا دي، دا به د خواهشاتو په وجه تباس، چې هغوی کې به شهوات راغلي. نور د شهواتو او د خواهشاتو دواړو سره سړی ځان ساتي او هم به د شبهاتو څخه ځان ساتي. نو دا هغه وخت کې دلای شي چې انسان په عقیده کې مخلص وي، یوازې د الله سبحانه و تعالی د لپاره عمل وکي او پر الله تعالی سي عقیده ولري، او عمل عبادت د پیغمبر علیه السلام د طریقې مطابق. هر عمل چې د پیغمبر علیه السلام د طریقې مطابق نه وي، هغه عمل الله تعالی ته مقبول نه دی، ولو که هغه عمل د عقل په اعتبار باندې او د ظاهري فائدو په اعتبار باندې ډیر شي. نو ابن کثیر رحمه الله لیکي چې د دې آیات څخه د بدعت شدید رد راغلی، چې بدعت په اسلام کې سخت حرام عمل دی. امام مالک رحمه الله وايي چا کده نبی علیه السلام په دین کې بدعات ایجاد کړل، فقد خان رسول الله صلی الله علیه وسلم، یقینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خیانت وکړ. وجه دا ده چې بدعت ولې دومره شدیده ګناه ده. د دې وجه دا ده چې بدعت دا د الله تعالی په دین کې ترمیم کول دي. یهودانو او عیسویانو د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام دین ولې تباہ کړي؟ په همدې تباہ کړي چې دوی ځینې خپل عقلي شان د دین په نامه پکې ایجاد کړ، حالانکه د هغه اجازت ورته نو. لکه الله تعالی چې د دوی د رهبانیت په ارتباط فرمایي شي، دوی د ځان په دې عیسوي دین کې رهبانیت راوېستي، شریعت په دوی باندې نو لازم کړي. په غرونو کې आवाज کښینستل، د ودو څخه ځانونه منع کړه، د عام خلکو سره د اوسېدلو څخه ځانونه منع کړه. الله تعالی فرمایي دا دوی د ځان کړي و، دا موږ نو ور باندې لازم. نو په همدې وجه قرار د حضرت عیسی علیه السلام او د موسی علیه السلام دین لمنځتلی، د خلکو د عقل سره جوړ شوی شان قرار پر غالب کېدل،
تر داسې اندازې چې آخر هغه دین لمنځه ولاړ او د خلکو خواهشات یې په مقابله کې پیدا شو. اوس د تورات تقریبا 15 نسخې او هر نسخه یې د ابل نسخې سره فرق دی. دا بابل په نامه باندې د متا، د یوشع او د یوشع په دغه نامه باندې دوی مختلفې نسخې د تورات لري، لیکن هر نسخه یې د ابل نسخې سره تغیر لري. وجه هم دا ده چې دوی خپل خواهشات په دې عیسوي او موسوي دین کې ور داخل کړ. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل امت د دې څخه سخت منع کړی. کم صحابه چې په مدینه منوره ته راتلل او د ایمان راوړلو لپاره پیغمبر علیه السلام په فراغوی دا شرط یې شو دی چې تاسو په بدعتي سړی ته ځای نه ورکوئ او د بدعتي سړی احترام به نه کوئ او بدعتي سړی به زما په دین کې نه کوي. بدعت څه ته وایي؟ بدعت دې ته وایي چې کوم شی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه د صحابه کرامو څخه دا ثابت نه وي، دا هغوی څخه ثابت نه وي او ته په دین کې د دین په نیت کې، نو دا بدعت دی. او بدعت تر شرک راورسته تر ټولو ستره ګناه. حدیث کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي د قیامت په ورځ به زه په حوض کوثر باندې ولاړ یو ډله به راشي، حوض کوثر ته چې رانږدې سي ملایکه به پر مخ وي ثواب وایي زه به نارې کوم چې دا زما صحابه دي، زما ملګري دي. وایي دوی به راته وایي چې دوی ستا څه وروسته ستا په دین کې تغیرات راوستي، د ځانې طریقې ایجاد کړي وي، د ځانې خلک پر بېدینیو باندې او په ظاهري خبرو باندې چې ښه کار یې بلي په دې امر کول. بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من وقر صاحب بدعتي فقد اعان على هدم الاسلام. چا که د بدعتي سړي عزت وکړي نو دې سړي د اسلام پر نړولو باندې دا هغه سره کومک وکړي، ځکه بدعتي اسلام نړي د پیغمبر علیه السلام مسنونه مبارکه طریقه لمنځه وړي. دا قاعده او قانون دی، هر کله چې بدعت په کومه ټولنه کې رالي سنت طریقه بل منځي. زی مثال لته د اذان وروسته د لمونځ کو که خدای کول کلمې هیڅ ضرورت نشته. اذان د څه غرض ده پاره دی؟ په اذان کې دا اعلان کیږي حي علی الفلاح، حي علی الصلاح، تاسو اذان مانځ ته راسي، تاسو کامیابی ته راسي. بیا وروسته د دې خبرې اعلان شي لمونځ کو که خدای کول ضرورت شي. دغه کلمه د پیغمبر علیه السلام او صحابه اوسه نه درغله او نه د دې ثبوت شته. دا بدعت دی. اوس چې دا کلمه رالل نو د اذان وروسته د دې کلمې نه ویل سنت و چې دا کلمه رااله سنت لاړ، بس سنت طریقه ولاړ ختم شو. نو دا یو مثال شو چې هر کله بدعت رالی سنت بل منځي. زموږ فقهاو لیکلي چې فقهاو په یو ځای کې د دې خبرې اجازت کړي، هغه قاضی ته او یا اسلامی امیر ته، د دې لپاره چې هغه د مسلمانانو په کارونو باندې سخت زیات مشغول وي، مصروف وي، نو هغه د اذان په اوریدلو خبر نشي. نو کلمانځه ته لږ نږدې یو څوک ورسي هغه ته وایي چې الصلاة الجامعه عند جماعت المنزل، نو د هغه د پاره پروا نه کوي. لیکن د فقهاو تحقیق اوس پر دې دی چې دا کلمه په خلکو کې د اذان اهمیت لمنځوي، ځکه خلک بیا اذان ته اهمیت نه ورکوي، هیڅ اهمیت نه ورکوي چې ناره وسو برابر شي. اذان مهم نه دی. دا په شریعت کې به سړی خپل مزاج نه ګډي. که انسان په شریعت کې خپل مزاج ورګډ کوي بس دا سړی د الله تعالی د پیغمبر دین تخریب کوي. اوس ګوري پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کچا په سلام کې السلام علیکم اویل نو لس نیکی، که ورحمت الله سره زیاد کړل نو شل نیکی، او که وبرکاته زیاد او که وبرکاته زیاد کړل نو بیا دیرش نیکی. لیکن داغه د وبرکاته کلمه ویل د المانزه د السلام څورسته ویل بدعت. السلام علیکم ورحمت الله که سړی د وبرکاته کلمه وای دا بدعت. نو که یو سړی دلته وسره ولاړ شي خپل عقل پکښ وژغي چې دا خو دیرش نه کوي دي هسې استعمالوه، نو ځکه دا بدعت شو چې د پیغمبر علیه السلام د طریقې خلاف کړ.
ولو کدا ظاهری د ثواب کار دی بل ځای خو دلته کول بدعت دا ثابت دی. ولی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقې ته تغییر ورسول دا غرانګه پروژه کې د روزې څخه ورسته تبارک الذی په پابندی ویل او لازمی بلل دا بدعت دی. ولی بدعت دی؟ وجه دا ده چې د تبارک الذی په باره کې پیغمبر علیه السلام امت ته د یو تعین وخت شودل ورته کړی هغه په ټول کال کې چې تاسو تبارک الذی د ماښام د خوا وایاست دا به د مرګ څخه ورسته به پر تاسو باندې سختی نه راځي او هغه رنګ به د قبر د سختی څخه د نجات لپاره. نو تبارک الذی چې سړی وایي دا سنت طریقه دا ده چې هر شپه وایي او هر سړی د ځان سره وایي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل عمل دا شودلی دا چې یو څوک را ولاړیږي د دې لپاره خصوصي او طریقه ایجادي هغه پروژه کې بیان د تراوت او وروسته دا وایي بل وخت به نه وایي دا بدعت دی هیڅ اصل نه لري. وس کې سړی را ولاړیږي د دې د ثبوت لپاره کوشش کوي دا بدعتي دي. دا بدعتي سړی عزت کول دا بدعتي ته سلام ویل د بدعتي لاس ورمچول دا احترام کول د دین پر نړیدلو دا سره کوم. بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من احدث فی امرنا ما ليس منه فهو رد. چا چې د زموږ په دین کې هر هغه شی پیدا کی چې د دې دین څخه نو دا رد دی دا بدعت دی دا رد دی دا مردود دی هیڅ قبول نه دی. ملا کاری رحمه الله د دې حدیث په تشریح کې په مرقات کې لیکي چې دې کې اشاره ده هر هغه شی چې خلک په عقل باندې خوندور قبولي خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه ثابت نه وي ته د خپل ځان څخه هغه ته کیفیت او کمیت کشیج دی دا بدعت دی. زی مثال درته وایم په شریعت کې د دعا په ارتباط مطلق خبر راغلی ادعوني استجب لكم تاسو ما څخه دعا غواړئ زه تاسو دعا قبلوم. اوس د دعا د فارزینی ځایونه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خاص کړي چې دا هغه څورسته دعا کیږي لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هل ته پر دعا باندې کیفیت او کمیت نه دی مقرر کړی نه دا لازمي کړی ده چې دومره دعاګانې وکړي او نه دا لازمي کړی ده چې په دا ترتیب وکړي بلکې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه دعا ثابت چې دعا سړی وکړي کوس یو سړی را ولاړی دعا لازمي کوي. د مثال په توګه د فرض څورسته د پیغمبر علیه السلام څخه دعا ثابت ده پیغمبر علیه السلام دعا کړي لیکن که سړی را ولاړی دا لازمي کوي چې دغه دعا بیل دی چې خامخا به په جمعواري کوي او خامخا به پلانی دعا پکښ کوي د دې سما سوا بیل دغه دعا نه کیږي نو دا بدعت دی. کچيري یو سړی را ولاړ شي دا خبره پر یو امام باندې لازمي کی چې خامخا به د منځ ورسته دعا کوي او په جمعواري به کوي په دغه کیفیت او کمیت به کوي دا بالکل بدعت دی هیڅ اصل نه. پیغمبر علیه السلام د فرض المنځ څورسته هم دعا 2 واره 3 واره تر 10 واره زیاته پریشه او ولاړ سوی دا د دې لپاره چې امت ته دا په ذهن کې ورکی چې دغه ترتیب دی. نو دا لازمی ګڼل چې خامخا بس د فرض منځو څخه ورسته دعا کیږي که ونسول نو بس هغه سړی لاړی تباسو نو دا غلط عقیده ده د دې څخه سړی ځان ساتي لازمی کوي به نه که یو شی ته لازمی نه کړی بیا پروا نه دا غرنګ هر هغه عمل بدعت دی کده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه په هغه ارتباط باندې فضیلت نه راغلی او ته فضیلت ثابته د نبی علیه الصلاۃ والسلام څخه د یو شی فضیلت پیغمبر علیه السلام بیانې د پیغمبر څخه ما سوا د یو شی فضیلت بل هیڅ څوک نسی بیانوي صحابه هم نسی بیانوي ځکه اجتهاد په هغه مسائلو کې کیږي چې هغه تر عمله پورې اړه لري. اجتهاد په فضایلو کې نه کیږي چې د مثال په توګه کدال منځ ما دل تکاونو په دار مدرسه الفاروق په مسجد کې نو ما ته الله تعالی 50 درجات راکړي او کوم بل ځای کاونو ما ته الله تعالی بیا 40 درجات راکړي. دغه فضیلت یوازې او یوازې د پیغمبر علیه السلام څخه ثابتېږي بل څوک نه ثابتوي ځکه پیغمبر صاحب وحی وی الله عز وجل ورته فرمایي چې زه دغه ثواب پر پلاني عمل وکړم د ځان څوک ثواب نه ثابتوي. دا رقم د 12 په ارتباط مسله په 12 باندې چې دا خلک وایي د پیغمبر علیه السلام د ولادت ورځ ده
یو خدا غلطه ده د پیغمبر اسلام د ولادت ورځ نه ده، د پیغمبر اسلام د وفات ورځ دا هسي غلطي مشهور راغله. قصص القرآن کې مولانا حفیظ الرحمن سحاروی هغه تحقیق پر دی باندې کړی دی او زموږ د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب لوی امام بدر الدین عینی په عمدة القاری کې پر دی تحقیق کړی دی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پیدائش ورځ نهمه د ربیع الاول ده او بالاتفاق د ټول امت 12مه د وفات ورځ. اول خدا غلطه چې خلک په 12مه راغورځي، بیا کفري نظامونه نن د دې ورځې د ترویج د پاره باقاعده په خلکو دکانونه بندي. دا د دې د پاره په بندي چې د عیسویت د کریسمس د ورځې په مقابله کې د مې ورځ په مسلمانانو کې ایجاد نو فضیلت د ورځې ته ورکول چې دا د نور ورځو دونه فضیلت لري، دا باید د پیغمبر اسلام ثابت. حالان کې د نبی عليه الصلاة والسلام څخه د ټول احادیث په ذخیره کې یوې ذریعہ په اندازه ثبوت نشته، نه د صحابه کرام څخه سته. هیڅوک په ټول ژوند کې دا ثابت نه کی چې یو صحابي دی په دغه ورځ باندې خیرات کړي یا یو صحابي په دغه ورځ کاروبار بند کړي. هیڅوک په څلورو سر ائمه څخه دا ثابت نه کی چې دا څلورو سر ائمه دی یا په دا ورځ خیرات کړي یا دی په دې ورځ باندې هغوی کاروبار بند کړي. تر 600 کاله پورې په امت کې هیڅ چا دا ورځ نه لمانځه. 600 کاله وروسته دا ورځ ایجاد شوې ده او هغه د دې لپاره ایجاد شوې ده چې د المظفر په نامه په بغداد کې او پاچاو د عیسویانو د عیسوي ورځې د منځلو په مقابله کې باید ولمجدا ورځم ولمانځ. او ابو الخطاب ابن دحیه د هغه وخت د حکومت ملاو هغه دا خبر سره ومنل، پر دې یو کتاب ولیکي حافظ ذهبی رحمه الله په میزان الاعتدال کې پر ابو دحیه باندې سخت رد کوي، وای دا ډیر دروغجن سړی. هغه د دې لپاره یو کتاب ولیکي او دا سلسله را شروع. اوس موږ علما دا وایي وای کپه دې ورځ باندې یو سړی په دې نیت باندې خیرات وکړي چې دا خیرات دی، په دا ورځ باندې روزه ونیسي چې دا یو روزه ده، په دې ورځ باندې نفل عمل وکړي، دا پروا نه لري. لیکن کې دا ودرودل چې تر نور ورځو زیات ثواب دی، په دې ورځ کې دا غلط. وس کې یو سړی راولاړي وای په دې ورځ کې نبی عليه السلام پیدا شوی، نو د څخه د شرعي دلیل غوښتل کیږي، عقلي دلیل نه دی معتبر په شریعت کې چې دا وایي چې دا خو نبی عليه السلام راغلی دی، دا د الله تعالی نعمت دی، د الله تعالی د نعمت شکر پکار دی او په شکر کې هر قسم عبادت تکولای شي. دا وستا عقلي وجه ده، دا خو شرعي وجه نه ده. کچیر دغه وجوهات ته بیانې صحابه ته نه معلوم، صحابه څخه ته زیات عاشقیه، در ائمه اربعه ته زیات عاشقیه، در امام ابو حنیفه او امام محمد او امام ابو یوسف ته زیات عاشقیه. دا خو کېدلای او ټول کال دی د الله د پیغمبر د طریقې خلاف تیریږي، لیکن په دا یو ورځ باندې تعاشق. بل په دا ورځو کې یا په دا ځایونو کې فضیلت دا دوه قسم راځي. انسان ته الله تعالی عقل ورکړي دی چې لږ سوچو کې ساره په خلاصي په اړه مسله باندې په یو شي کې فضیلت چې راځي یا د هغه شی ذاتی فضیلت وي یا د کوم بل شي په وجه فضیلت راځي. وس د جمعې په ورځ کې فضیلت دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیان کړی دی چې د جمعې په ورځ کې دا فضیلت دی چې په دې کې یو ساعت دی چې سړی دعا پکښوي کې او دا دعا په هغه ساعت کې برابر شي الله یې قبلي. او بل دا چې دا سیدۃ الایام ده دا فصیل، لیکن دا د جمعې د ورځې فضیلت دا د خپل ځان دی چې د جمعې ورځ هر کله راغلل دا فضیلت پکښي کی، لیکن په یو شي کې فضیلت د بل شي په وجه راغلی. وس د 12مې د ربیع الاول په دې کې فضیلت خپل نشته، په دې کې فضیلت د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پیدائش په وجه دی. کومش دا ومنو چې په 12مه پیدا شوی، نو چې د پیغمبر علیه السلام د پیدائش په وجه فضیلت پکښ راغلی، نو پیغمبر علیه السلام خو پیدا سو او هغه 12مه خو تیر سو. ولی چې فضیلت خو په دې کې د ځان نه و، دا فضیلت خو د نبی علیه السلام په وجه راغلی، نو هغه پیدا سو هغه ورځ خو تیر سو. کته وایا فضیلت د ځان دی، نظام شرعي دلیل غواړي. کته عقلي وجه وای زوم عقلي وجه په شریعت کې معتبر نه ده. دا فضیلت د ځان نه دی، دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په وجه. دا غره کم د مثال په توګه کې یو سړی را ولاړی د نور شانو فضیلت لازمی بولی، نو بیا خو د مکې د فتح ورځ هم ورځ د شکر او د نعمت ورځ ده، په دغه ورځ بیا ولې خیرات نه کوي؟
بیا خو د بدر د غزا د فتح چې د مسلمانانو لومړنۍ فتح ده دام د شکر او د نعمت ورځ د پدې ولې خیرات نه کوي بیا خو چې قران را نازل شوی دی دا ورځ هم د خیر او د شکر ورځ ده نو پدې ورځ بیا ولې د خیرات او شکر نه باس بیا خو د ابو بکر رضی الله عنه د اسلام راوړلو ورځ هم د خیر ورځ ده د عمر رضی الله عنه د اسلام راوړلو ورځ هم د خیر ورځ بیا چې خیبر فتح شوی دی دا هم د خیر ورځ ده نو دا خو ډیر بیا د خیر ورځ راغلی دي په هغه کې هم باید دا فضیلت بیا ومني دا فضیلت خو بیا راڅرخینو دا فضیلت بیا ولې تر دې وی ورځ پرې خاص دي دا ټول دغه اعمالي چې په خلکو کې رواج پیدا کی د عام انسانانو ذهنونه ډیر ژر سره ور بدلولای شي ځکه عوام خلکو سره خو علم کم وي او تحقیقي تلای نسی په یو مسله کې چې هغه ته به ټول دلایل وای او په ټولو دلایل به خبري اوس کچيري یو شی دومره ثابت وي قطعي وي 500 کتابو حوالو ته ضرورت دي نو په کار دا و چې فقط دیو کتاب حواله کفایت کا دین خو چې یو خبره درته وسو ام دغه معتبره ده کې زر کتابونه را نقل کی هم معتبر د دې څه ضرورت دي چې دومره کتابو ته سړی حواله ورکی ثابتي په زور خامخا ثابت نو د بدعت څخه ځان ساتل ډیر ضروری دي که یو سړی په بدعت کې مبتلا سو الله تعالی ټول اعمال بربادي ځکه الله تعالی فرمایي سورته ملک کې الله عز وجل فرمایي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا چې الله عز وجل تاسو څخه احسن عمل غواړي الله تعالی اکثر عمل نه غواړي چې یو سړی وایي زه بس کثیر عمل کوم ډیر عمل نه دی معتبر لږ عمل حسن عمل معتبر حسن عمل هغه دی چې د پیغمبر اسلام د طریقې مطابق وي کله پیغمبر علی السلام د طریقې خلاف یو عمل وسو هیڅ اعتبار یو سړی راولار چې سحر مز شپږ رکعات وکړي هیڅ ثواب نشته نو دغه په خپل عقل دا شکار بو ځکه وای ډیر مې وکړي خو طریقه دی غلطه نه به کیفیت ته تغییر ورکړي نه به کمیت ته تغییر ورکړي نه به وخت ته تغییر ورکړي درې شان په عمل کې ضروری دي کم کیف عین کم دا معنا چې څومره اندازه پیغمبر علی السلام ټاکلې دا غون اندازه وکړي کیفیت دا معنا چې په کم کیفیت پیغمبر اسلام کړی دی په هغه کیفیت وکړي عین دا معنا چې په کم وخت کې پیغمبر اسلام کړی دی په هغه وخت کې وکړي وس کده مثال په توګه یو سړی راولاړ شي شناقت د تللو دعا بل ځای اوای ثواب نشته ځکه چې پیغمبر اسلام یې وخت عین کړی که سړی وای چې دعا خود د الله تعالی تسبیحات په بیان ترته طریقه یې غلط یو صحابي دی یو بل صحابي و مخته وتري شه نو باره ویل الحمدلله ابل ورته السلام علی رسول الله دې صحابي ورته السلام علیک وعلى امك وعلى ابيك خوش کې ورته سلام تای ستا پر مور دی ستا پر پلا هغه ول تا باید ما ته ویلی وای چې يرحمک الله یداس تاولې دا وای دا ما ته دا دومره خوش کوي وکړه ما سلام پر نبی علی السلام وای ول تا غلط وخت وای تا په غلطه طریقه وای روایت کې راځي چې امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک داري مذهب داري چې کسړی په اوله تحیات باندې ناشتو او د اللهم صل اندازه دون جن اویل سو اللهم صل علی محمدین تر دغه اندازې کدا درود جن اویل سو او په دې سره د دریم رکعت ته ولاړ نسو دغه اندازه کې نستی سجده سهو باندې لازمي واقعات کې راځي چې امام ابو حنیفه رحمه الله پیغمبر اسلام په خوب ولي نو هغه ورته ویل چې پر ما باندې په درود ویلو باندې ته پر چا سجده سهو لازمه نو درته له الله پیغمبر از ما روح او از ما ټول وجود دې درتا قربان وي د استاده ترتیب خلاف وای تا دلته نه دی وای ay پیغمبر علیه السلام ورته وخندل چې اشتیام دا وسی زکه د ترتیب خلاف ویل سی کار نو الله تعالی فرمایي چې احسن دینن څوک چې دین بهترین کی ومن احسن دینن څوک دی ډیر شه د دین په اعتبار ممن تر هغه چا اسلمه چې هغه تسلیم کړي وجهه خپل مخ لله عز وجل را یعنی فرمان بردار سی وهو محسن فداس حال کی چاغه مخلص هم وي په عمل کی متبع د سنت وي وتبع ملت ابراهيم حنيفا او اتباع کړي وي د ملت د ابراهيم عليه السلام چاغه د هر باطل دین نه مائل دي واتخذ الله ابراهيم خليلا او نیولی دی الله عز وجل ابراهيم عليه السلام خليلا دوست نو اسبتات سوال پیدا کړي چې ابراهيم عليه السلام څومره لو درجه لري الله فرمایي دا د الله مخلوق دی د الله سره په خدای کې شریک مګنه
ولله ما فی السماوات و ما فی الارض یواز الله عز وجل ردی ما هغه څه په السماوات چې په اسمانو کې دي و ما هغه څه په الارض چې په مځکو کې دي وکان الله بكل شيء محيطا او دی الله عز وجل په هر شی باندې کامل احاطه کوونکی. صدق الله.